څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ په کوټه بلوچستان کې په کولکان کې یوه بده پیښه مخې ته راغلې وه چې په هغې کې د بدقسمتې شانګلې سره تعلق لرونکي 34 افراد هم په حق باندې رسېدلي په دې 34 افرادو کې د 23 خلکو چې کوم تعلق و هغه د میاکلي پیرآباد سره هغه مزدوران چې کوم دي د کویلې هغوی لاشونه نن میاکلي پیرآباد سره میاکلي پیرآباد ته راورسېده او د دې سره سره د دې لاشونو سره منسټر کوم لیبر چې دی د پښتونخوا عارف احمدزی اپوزیشن لیډر صوبایي اسمبلي ډاکټر عباد او نور چې په شانګله کې کوم ممبران صوبایي اسمبلي یا قومي اسمبلي یا نور کوم سیاسي و سماجي یا مذهبي رهنما دي هغه هم راله او د خلکو سره تسلیانې ورکړې دوی له یقین دهانیانې ورکړې خو په سپاټ باندې که موږ وګورو په سپاټ باندې دې خلکو ته نه څه داسې فوري امداد میلاو شو نه نور څه داسې میلاو شي چې د دوی پرې تسلي وشي. जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि एक बहुत बड़ा सान्या है और ये बहुत बड़ा अलमिया है. पहले भी मैं आया हूँ शांगला में, इस तरह के वाक़यात होते हैं और हम कोशिश करते हैं हुकूमती सतह पर कि इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए काम करें. बदकिस्मती हमारी ये है कि जब भी कोई हम सख्त एक्शन लेते हैं तो वहाँ से ऑनर्स या जितने भी लोग होते हैं वो एहतजाज पे आते हैं, हालांकि ये उनकी भलाई के लिए होती है. तो मैं सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम वर्कर्स से कि जहाँ पे भी माइन जो हो वो SOPs के मुताबिक ना हो तो वहाँ पे एंट्री ना करें, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. दूसरी बात जो आपने कहा, तो मैं वज़ीर आला साहब की हिदायत पे यहाँ पे आया हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाए उनके साथ बैठ जाए, उनके गम में शरीक हो जाए और जो वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया है कि इनके लिए 10-10 लाख रुपए का वो भी कंपनसेशन का भी कर दे, तो इंशाल्लाह वो भी इनको मिल जाएगा. और मुनीम भाई ने कहा था, मुनीम साहब ने, कि ऐसा ना हो कि फिर हम उसके पीछे पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह बिल्कुल नहीं होगा. यहाँ पे वो पहले हम इंशाल्लाह इनको चेक देंगे और बाद में जो प्रोसेस होगा इस तरह करेंगे. और इस तरह पहले भी किया हुआ है हमने. मोमन में एक हादसा हुआ था तो उसमें हमने पहले उनको चेक तकसीम किया और बाद में موږ خدا خبره کوو کنه چې دا د سفرو چې وشوله کله او دا خبر راغی نو دلته خدا دغه ګوټو د دې زیو د لاغړي زیو د کوزو بر کله دی نو په دې کې داسې یو غوغا او داسې یو حالات راغی چې د هغې هېڅ څه دغه نه و. لوی واړه ماشومان هغو چې کوم ژړاګانې د هغو میندو کولې د هغې هېڅ ذکر نه و. اوس زه دا خبره تاسو ته کومه چې تاسې د خدای پاک شته کې تاسې نه شکرګزار یو چې تاسې راغلی دې ځای ته. زموږ دا خبره په مخکې ویسئ که چا واورېده جو ښه ده، که اوري دا نه تاسې ته قصور نشته، موږ ته نشته، څه به وکړو. دیو دا خبره کوي چې هسې دا مړي زموږ چې راغله نو په داسې د ګاتې په پیټۍ کې راغله، بیا په دې ګرمۍ کې دا په ګاډي په سر راغله، د دې هېڅ څه دغه نه و چې یاره دیو دې دپاره هغه شټلي پیټۍ وې دنده شټلي لګی بار نه که ګته ولګي خیر د هغې کې وې دا به نه خراب شوي، پیټۍ وشلېدې دا مړي وپړسېده. بله خبردار دلته هغه چا ونه لیده بغیر د یو منټ چې هغه له ور راوتی او له ور راغلی هغه یو ولیده، نور موږ ونه لیده. بیا دا خبره خلک ډېر کوي چې دا مه کوئ، دا چې نه کوو څه وکړو، کارخانې نشته، څه دغه د دې ځای نشته چې هغه کار وکړي، وړوکی وکړي، لوی وکړي، باید کې برتي کړو. کله تعلیم وکړي، تعلیم خو دلته ونه اول سکولونه نه اوس چې هغه سکول ځای په ځای شته لرې پسې واړه ځي ماشومان وکړي تعلیم، د هغې نوکري نه میلاوي یا په لاره کې خرڅه شوي، او یا هغه چا اخیستي چې مثال هغه لکه اوس فرض کړه لوڼی شوه بل ځای شو بل ځای شو د هغو خپل کسانې جو هغه یې والي وایي چې موږ ته خبر نه شو. داسې څوک نشته چې هغه په دې منده نوکریان تسخیم کړي چې دا د دې کلي شوې، دا د پیرآباد کلي